دې کې ستاسو د ژوند د تیرولو دې کې ستاسو د ژوند چې څونه نظام دی د هغې د تربیت د رهبرۍ او د راهنمایۍ خبرې دي عرب دغه وخت کې ډېر فصیح او بلیغ و وصاحت بلاغت د هغې ډېر مشهور و عکاظ ذوالمجاز او مجنه یو درې میلې به لګېدې په زمانه جاهلیت کې هلته به شاعران راتلل او د خپلې شاعرۍ هغه اظهار به کوو کومه مقابله کې چې بچا وګټله هغه به ولیکله او د کعبې مبارکې په دیوال پورې به ځوړنده کړه دغه خلکو ته الله دعوت ورکو نغی د قرآن خلاف پروپیګنډا وکړه ځکه قرآن کې د نظریې او د عقیدې خبره وه د معاملات او د معاشرت خبره وه د عقیدې خبره وه بنیادی درې خبرې وې پکې توحید رسالت او بعث بعد الموت مرګ نه پس به څه ژوند دي او رسالت د حضور علیہ السلام او توحید د باری تعالی د الله تبارک و تعالی دا خبرې دغه معاشره کې خلکو نه پیژندلې د نکاح طریقم و پاغي کې د معاملاتو طریقم و ولیکن هغې عقاید نه پیژند دغه عقایدو نه 1500 کاله دوی لرې پاتې شوي وو دغه مکه مکرمه کې د حضور علیہ السلام د بعثت نه 1500 کاله مخکې یو سړی عمرو ابن لوحی هغې د شرک دا معامله ایجاد کړه او بیا الله دې زمونږ او ستاسو د کعبې مبارکې د دیوال په خوا کې ودرېدل بار بار نصیبه وګرځئ کوم کور چې د توحید دپاره جوړ شوی و دغه توحید دغه کور کې په دغه کمره باندې په دغه کعبې مبارکې په دغه دیوال باندې 360 بوتان ځوړند کړي وو دا 360 بوتان د هغې ځان له د هرې ورځې یو خدای جوړ کړی و تفسیر هدایت القرآن کې مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب نور الله مرقده تفصیل دا لیکلی دی چې دا 360 بوتان دی د هرې ورځې ځان له یو خدای جوړ کړی و او په هغې کې د ټولو نه غټ خدای د هغه هبل نوم و کله چې به دوی خبره کوله لکه موږ څنګه وایو فلانکی زنده‌باد فلانکی زنده‌باد د بدر په موقع باندې دی آواز وکړو اعلو هبل هبل وګټله حضور علیہ السلام صحابه ته وی دی جواب وکي الله اعلى واجل الله نه څوک اوچت نشته دی بل څوک دغه د توحید په کور باندې د شرک تورې تیارې پرتې وې دغه 1500 کاله دی د عقایدو نه لرې ساتلي وو هغې عقیده دا وه بس خوراک څښاک دی او مرګ دی بس ناکلو ونشرب ولم نبعث من خوراک وکړو څښاک مو کو وخت مو تیر کو بس انسان به خاوري شي او ختم بشي عاص ابن وائل حضور علیہ السلام له یو ځل زوړ اډوکی راوړه او هغه اډوکی داسې ومږه او پکې ورکړو حضور علیہ السلام ته وی چې دا به هم ژوندی کیږي ستاسو دې بچو ویلی دي سوره یاسین کې الله ډېر عجیب خبره فرمایلی وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مره الله پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل ولی دوی نه خپل ځان هیر شسه دی وو د دوی نقشه وا د دې دا صورت وو د دې دا قابلیت وو دا خایس وو دا خبرې اترې وي اسم نو اول ځل پیدا کول ګران دی او دی اول ځل بغیر نقشې نه ما پیدا کړي دوباره پیدا کول د دوی څه ګرانه خبره ده
حضور علیہ السلام په هغه ځای کې د عقایدو خبره شروع کړه نو چې کله د عقیدې او د نظریې خبره راشي بیا په کور کې خلک جدا شي وي د نظریه جدا ده او زموږ نظریه جدا ده. پیغمبر علیہ السلام په دغه کټن حالاتو کې چې انتهایی سختی کیفیتو څوک د ایمان اظهار نشي کوله. ابو ذر غفاری د بنو غفار قبیله نو اگر آله حضور علیہ السلام باندې ایمان راوړو او د ایمان اظهار وکړو دونه وه چې په والو والو باندې بهوش شو. دغه حالاتو کې حضور علیہ السلام د دین دعوت نه دی پرېښی د مدرسې درس نه دی پرېښی نظام الاوقات برابر ساتي او صحابي دی. حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اغه خپل کور د مدرسې د پاره وقف کو دغه کور د اسلام کم خدمت د دین کړه د مدرسې په تور باندې داسې خلق په دغه کور کې مسلمانان شول چې بیا الله د ټول عالم د پاره رهبران او راهنمایانو ګرځول. دغه کور په دروازه به یو کس ولاړو څوک چې براتلل تپوس به کو څوک چا سره د کار دی. اوس خو الحمدلله حالات نشته دی لیکن بیا موږ د قرآن نه خالی یو. بیا زما ژوند زما ډوکي زما سترګې زما غوږونه دا د دنیا په کسب ما زاړه کړه لیکن بیا مالا قرآن نه راځي. دنیا د پاره ما خپلې پټې چې په دې به ما په لاس باندې سونه بوج اوچتو نن په هغه لاس زه پیالۍ نشم اوچتولی. دنیا د پاره مې دونه دا خپله ډوکي زاړه کړه. زما سترګې به سونه لرې نظر لګېده اوس خوا کې کټ کې څوک نینم. زما جبې به سونه تیزې خبرې کولې اوس په خوا کې زما په آواز څوک نه پوهېږي. دنیا لم دونه څه وکړه لیکن قرآن لم څونه وکړه خپل ژوند به لږ د قرآن سره وتلو. په کلونو کلونو امبار تیر کړه د هغه ملک او د هغه ملک چکرې مو والې پاکستان مو چاڼ چاڼ کا لیکن د قرآن د پاره جمعات ته راتلل ماته ګران دي. د دې دنیا د پیسې د سوال او د عهدې د سوال د پاره د دنیا د نوکرۍ د پاره مې څونه زلالتونه برداشت کړه لیکن قرآن ته زه ناسته نشم برداشت کولی چې زه راشم مدرسې او جومات ته مولوي صاحب ته کینم شپېته کاله مې داسې تیر کړي ما ته قرآن وښایه ما ته په دې ځان بدي ښکاري. مسلمانانو دا صحابه کرام ټول د ماشوموالي په حالت کې نو مسلمانان شوي. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دا د مکی مکرمی اوسیدون کې نه ده دا د مهاجرینو نه دا د انصارو نه د مدینه منورې نه ده اوسیدون کې دا د هغه فارس نه راغلی دی. څه د پاره راغلی و مدینه منورې ته تجارت لنډه راغلی. زما استا بشانته د مدینه منورې ویزه د پیسو د ګټلو د پاره نه واغسته نه سعودی ته پیسو ګټل راغلی و. هغه استاد خپل راهب د یو نه بل ته د بل نه بل ته اخري استاد ورته علامات وښودل د حضور علیه السلام او هغه قافله کې شامل شو او هغه مدینې منورې ته د قرآن د زده کړې دپاره رالی. نن ما او تا سعودي ته د پیسو ګټلو دپاره ځو 10 کال او 20 کال او 40 کال مو تیر کړه کوم ځای کې چې قرآن نازل شوی دی هلته موږ پیسو ګټلو له لاړو دلته د کور په خوا کې مدرسه ده د قرآن د زده کړې دپاره موږ 2 قدمه روانه غسته. نسوار 1950 کاله مخکې چې کم کیفیتو قسم په ذات د خدای تعالی هغه کیفیت رالی موږ به د پخوانه د ځان نه د مسلمانۍ نوم کټ کړی. موږ له څوک سپېړه هم نه راکوي بیا هم جومات ته نه راځو پیغور هم څوک نه راکوي بیا هم جومات ته نه راځو. خو روغ جوړ هینډ ټینډ د فلم د کتو دپاره تکړه یو د کرکټ د میچ دپاره د شپې د 3-4 پورې ناست یو په جومات کې نه په بازار کې نه تنګېږو
په دې سخت یخنۍ کې په غنو ماتولو باندې په غاڼۍ کولو باندې په پوک ټولولو وشتو باندې نه ستړي کېږو، لیکن که زه ستړی کېږم زه قرآن ته په ناسته باندې ستړی کېږم. د دنیا څونه وختونه یې دنیا د پاره زما سره، لیکن نن که وخت نشته دی نو ما سره د الله د کلام د پاره وخت نشته. ما څونه قرآن ویلی دی، دا قرآن د چا کتاب دی، چا لی را لیږلی دی، څه د پاره را لیږلی دی.